اسلامی نقطه نظر سره هر صاحب نصاب باندې چې کم سړی صاحب نصابی په غبنه قربانی واجب ده اور کدا سړی بغیر د شرعي عذر دا قربانی ونکي ندی باندې سخت وعید راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو من وجد ساعتا کم سړی استطاعت شتا طاقت شتا د قربانی لم یزح دا قربانی ونکی فلا یقربن مصلانا دا د زمونږ د عیدګاه ته مرزي نه نږدې کیږي زمونږ عیدګاه ته علماء لیکلي د دې مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا کول غواړي چې کم سړی قربانی استطاعت لري غو وجود قربانی نه کوي نو دا د زمونږ د عیدګاه ته ما نږدې کیږي پکار دا دی چې دا درانه شي یعنی دا د دې قابل نه دی چې دا د عیدګاه ته راشي یو واجبي عبادت دی فرض کړی شوی دی او دی نه کوي دینه معلومیږي چې قربانی بغیر د شرعي عذر پر خودل دا جایز نه دی قربانی په چا چا باندې واجب ده فقها او شرایط ذکر کړي پہلا شرط دا دی چې دا سړی اسلام قبول کړي وي دا مسلمان وي لہذا کافر باندې قربانی نشته دیو چې نه کافر سړی ځان سره یو زناور کې شریک هم نشي جوړوي یو شرط دا دی دویم شرط دا دی چې دا بالغ وي نابالغ باندې اگر چې صاحب نصاب وي پغه باندې قربانی نشته اور دریم شرط دا دی چې دا عاقل وي پویږي په دی باندې لہذا مجنون لیوانه او پاگل باندې قربانی نشته اگر چې غسر په کرونو مال پروت سلورم شرط دا چې دا سړی مسافر نه وي مقیم وي په خپل وطن باندې وي کم سړی 78 کیلومتر پلس 78 کیلومتر یا دینا زیات د خپل کور نه بار لری په سفر باندې دی اور الته کې 15 ورځې قیام هم نه دی کړي یا د 15 ورځو ایسریدو نیت هم نشتا نه په مسافر سړی باندې هم قربانی نشتا اگر چې صاحب نصابی مال ور سره وي زموږه کم ملګری رشتہ دار دوبئی کې یا سعودي کې یا ابوظبي کې یا افریقی ممالکو کې دي یا یورپ کې دي هغه ځانته مسافر وي شریعت اعتبار سره دا مسافر نه دی ولی الته دیو 15 ورځې بلکې په کلونو وخت تیر کړی دی هغه زیاده دیو وطن اقامت ګرځیدلې دی نتعلق کې کدا صاحب نصاب بیا په قرباني واجب ده په دې مسله باندې تاسو پوه شئ پنځم شرط دا دی چې دا مالدار وي مالداری نه مطلب څه دی شریعت مالدار هغه سړی ته وایي چې کم سړی سره اونیمه تولا سونا یا دینا زیاته سونا ور سره موجود وي د دې ملکیت کی وي کسپین زروي چاندي نغې د پر شریعت نصاب 52 تولی چاندي مقرر کړي 52 تولی چاندي ور سره وي یا دینا زیاته یا د 52 تولی چاندي قیمت ور سره موجود وي پرون زموږه تحقیق مطابق پاکستان کې د چاندي یو تولی قیمت 910 روپے جوړی دو ندی اعتبار سره 47775 روپے نصاب جوړیږي چا سره 47775 روپے وی دی باندې قربانی واجب ده قرض ور باندې نوي نور دغه تفصیل له خبره دین حساب باندې زکات پشان کال تیریدل ضروری نه دي د اختر روزو کې کم سړی سره 47775 روپے راغلي دی باندې قربانی واجب ده کال تیریدل شرط نه دي بیا کدی سره د کور کې ضرورتونو نه علاوه داسې سامان موجود دي چې د غي قیمت 47775 روپو ته رسیږي بیا هم په دې باندې قرباني واجب ده
ضرورت غته ویل کېږي چې کال کې یو ځل هغه شیز استعمالېږي دا د ستا د ضرورتو نه دی خو که کال تیر شي تا نه استعمالې دی مطلب دی چې دا د ستا د ضرورتو نه زاید شیز دی زیاتی شیز دی هغه قیمت په ته معلوم کې هغه به د پیسو سره جمع کوي سامان تجارت کور کې موجود دی دکانداری سامان دی هغه ته خرڅي فور ایگزامپل نن سبا د زنانه کور کې کپڑے خرڅي کچری دا د 47775 روپو یا دینه زیات قیمت ولې بیا در باندې قرباني واجب ده د خپل د کور د ضرورت ضروری کور نه علاوه کم کې ته پاتې کېږي دین علاوه کور موجود دی دغه قیمت 47775 روپو نه زیات قرباني در باندې واجب ده هم اندغه رنګ پلاټ ستا ضرورتو نه علاوه دغه قیمت 47775 روپو نه علاوه دی نه قرباني در باندې شته یو گاډي دغه ته استعمالای هغه نه لون د سی یو گاډي کور کې ولار دی استعمالای نه کچری غي قیمت د 47775 روپو نه زیاتو قرباني در باندې شته زما په دې خبره تاسو پوه شئ بهر دې کې تفصیل نور هم شته دی خو زه کوشش دا کوم چې کم اهم مسایل غو مخې ته راشي اوس یو سړی دی یا زنانه ده هغه سره سره زر هم شته او سنه څه پیسې ور سره دي آیا په دې قرباني شته که نشته ما مخکې هم تاسو عرض کړی چې جمهور علما کرام فتوا په دې باندې ورکړي چې کمی زنانه سره کور کې یو توله سونه وي اور یو روپیا ور سره موجودي په دې باندې قرباني شته ولی نن زما تحقیق مطابق د یو توله سونی قیمت 83400 روپے اور 52 توله چاندی قیمت جوړیږي 47775 روپے نه د یو توله سونی قیمت د 52 توله چاندی نه هم زیات دی خزمون استاد محترم مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتو مالیه اور دسه نور ډیر مفتیان دي چې اوس دې طرف ته روان دي موږ فتوا ذنب الاجزاء باندې ده چې کمی زنانه سره ایوا توله سونه کور کې موجوده وي هغه ته پکار دادی چې هغه سره 45.5 توله چاندی موجود وي اور یا د دې قیمت موجود وي 45.5 توله چاندی قیمت جوړیږي 41400 روپے نظمون د فتوی مطابق کمی زنانه سره ایوا توله سونه موجوده وي کور کې هغه سره پکار 41400 روپے دي کا 41400 روپے اور سره بیا په قرباني شتا کني نشتا او نور علماء سوي چې ایوا توله سونه وي ایوا روپے بیا په قرباني شتا او موږ وی نه یو توله سونه سره 41400 روپے پکار دي کا 41400 روپے بیا په قرباني شتا کني قرباني نشتا زما په دې خبره تاسو پوه شئ کایو زنانه سره دو توله سونه موجوده ده کور کې سره زر سره موجود دي نغې ته پکار دادې چې هغه سره 38.5 توله چاندی موجود دي اور یاد دې قیمت 35000 روپے موجودي وي کچره دو توله سونه سره 35000 روپے موجودي وي یا دینه زیات بیا په قرباني شته کني قرباني نشته کبیا یو زنانه سره 3 توله سونه موجوده و ندیتا 31.5 توله چاندی پکار ده یا د دې قیمت پکار دی نو معلومه ده شو چې 3 توله سونه سره 28600 روپے پکار دی کچری 3 توله سونه سره 28600 روپے وی بیا به قرباني شته کني نشته کایو زنانه سره 4 توله سونه ده هغه سره بیا 24.5 توله چاندی پکار ده یا د دې قیمت پکار دی یعنی 22295 روپے اور سره کوي بیا په قرباني شته کني قرباني نشته 50 توله سونه سره 17.5 توله چاندی پکار ده یا د دې قیمت 15925 روپے پکار دی نه چې کمی زنانه سره 15 توله سونه ده هغه سره 15925 روپے پکار دی قرباني لپاره کدینه کمی روپے ور سره بیا به قرباني نشته کایو زنانه سره شپږ توله سونه وا ناغه ته پکار دی 10.5 توله چاندی پکار ده یا د دې قیمت یعنی 9555 روپے پکار دی کدا اور سره وی بیا به قرباني شته کني بیا قرباني نشته ذنب الاجزاء کې کم علماء فتوا ور کړي دغه نصاب دغه دی